نن عزتمندو د محرم الحرام په دې مبارک میاشت کې بجای د دې چې مونږ د امام حسین د کربلا واقعه وکړو علیه الصلاۃ والسلام سجل وکړو صرف چې کوم دی هغه واقعه دي چې ظلم شوی دی زیاتې شوی دی دا هغه بیان کو خدا بیان نه کو چې امام حسین کربلا ته ولېږل د حج په موقع کې اخري خبره کوم د حج په موقع کې خلک روان دي حج نه د عازم سفر دي او په دغه ټایم کې امام حسین مقام معظمه پرېږدي ولې پرېږدي د حج اجازت ورته نه د مانځه اجازت ورته نه درود شریف یې نه شو ویلی د هر څه کولی شو مدینه منوره کې کولی شو مقام معظمه کې کولی شو بلکې یزید خپله بادشاهي ورکوله یزید خپله وزارت ورکاوه خو صرف دومره وه چې دې مبارکو د ظلم خلاف اواز پورته کړی ویږه پې د اسلامي افکار پایمال کېدل د هغې خلاف اواز پورته کړی د خپل ځان نه خپل ټول خاندان یې قربان کړی چې د هغې خاندان د یو ماشوم بچي د هغه د خپو د ګرد نه د هغه د خپو د ګرد نه چې کوم دی زموږ ستا غوندې په کروړونو ځوانان دا قربان شي هغه خاندان یې قربان کړی دی د څه دپاره تر قیامته پورې ما تاته چې کوم دی دا سبق او دا پیغام را کړی دی چې یاد ساتئ چې د اسلام خبره راشي نو بیا د سیدنا امام حسین چې څوک په حضور علیه السلام مبارک او په خپلو اوږو مبارک باندې کېنو سورلي به یې ورته ورکوله او د چا باره کې به زما جانان فرمایل دا سیدنا امام حسن او حسین به یادول سیدا شباب اهل الجنه دا صرف عام جنتیان نه دي بلکې د جنتیانو سرداران هغه د جنتیانو سرداران چې د جنت ټکټ ورته میلاو دی د جنت چې کوم دی ټکټ میلاو دی د هغې باوجود هغوی لګیا د اسلام دپاره ځان قربانوي ولې اسلامي اقدار پایمال کېدو ته نه پرېږدي نو راشئ د نن زمانې د پاکستان حالت وګورئ د شریعه کوټ فیصله راځي د سود خلاف د پاکستان د ادارې بینکونه ځي او د هغې سود خلاف واپس په سپریم کورټ کې ریفرنس کوي سریعان د اسلام د حقوقو پایمالي او داسې نظام یې جوړ کړی دی چې په هغې کې د آئین چې کوم دی هغه څوک جوړې د الله او د هغه رسول قانون نه دی بلکې اسمبلي ده اسمبلي راجمع شي او داسې خلک دي پکې چې په لیکلو باندې ولا سوره اخلاص نه ورځي په لیکلو باندې هغه خلک راجمع شي قانون جوړ کړي هغه د اسلام قانون هغه د پاکستان قانون جوړ شي چې د دې خلاف خبره کوي نو د ملک او د قوم خطاب نه کېږي داسې ولایت دهشتګردۍ مقدمې در باندې ځکه عزتمندو نن ضرورت د دې خبرې دی چې یزیدیت خو په خپله خطاب کې لګیا وي او هغه به وایي چې زه سیمه زه جوړېدل ته کامیاب یم او کوم به خو حسینیت دا دی چې تر څو پورې ته د دې یزیدیت مقابلې ته نه راغلی ځکه دا حسینیت چې کوم دی دا یو استعاره ده د حق نه او یزیدیت یو استعاره جوړه شوې ده د ظلم نه چې چېرته یزیدیت وي پکار دا ده چې د هغې مقابلې ته چې کوم دی حسینیت ضرور په میدان ته راشي الحمدلله زموږ خوشقسمتي وه چې په دې زمانه کې چې هر چا خپل سرونه ټیټ کړي هر چا سره د خپل ځان به چا به مدرسې به آبادوم چا به استانې به آبادوم چا به خپلې پیرۍ به بټوم او چا به چې کوم دی زه به د خپل مدرسې او د خپل دا په زما نور کار نشته که په پاکستان کې څه کېږي کېږي به که د اسلام اقدار پایمال کېږي کېږي به که د اسلام په نوم ازاد شوي وطن کې درې او یو کال نه په یو فټ کې ځای کې اسلام نافظ نه دی نو نه به وي که د 10 لکه مسلمانانو قرباني ورکړې ده نو دا به جوړ د روټي کپړه مکان دپاره ورکړې وه هندوستان کې به نه میلاوې د روپۍ نو ویلې به راشي پاکستان کې به راته روپۍ میلاوېږي هندوستان کې به نوکري نه وه یا هندوستان کې به ټرانسفرمر نه و نو ویې به چې راشه ما ته په پاکستان کې یاد ساتئ قدردانو دا دومره لوی مذاق د هغې شهداو سره د درې او یو کال نه شروع دی او یو سړي په دې کې خپل سر ټیټ کړي چې نه نه به زه خپل لمونځ اودس کوم که مونځ اودس خالص اسلام وي که روژه زکات او حج صرف اسلام وي او انسان په دې باندې ذمه خلاصېدا نو سیدنا امام حسین به د کربلا په میدان باندې خپل ځان پورې لګوي معصوم علي اصغر او علي اکبر به نه قربانول ځکه عزتمندو اسلام چې کوم دی دا نوم دی یو نظام دی د دې نظام دپاره به جدوجهد وغواړي زمونږ لا خوشقسمتي وه چې الله څوارلس سوه کاله پس هم د حضور غلام د حضور یو عاشق فنا فی الرسول او د حضرت امام حسین صحیح معنو کې خادم حضرت سیدنا خالد حسین او په صحیح معنو کې د دې مبارک او د خدمت چې کوم دی حق ادا کړ او یې فرمایل چې امام حسین د کوم مشن دپاره د کربلا میدان ته تللی او دا خادم حسین به د معذورۍ په حالت کې د هغې مشن دپاره جیلونو ته ځي تکلیفونه به تېروي د ریاستي ظلم جبر مقابله به کوي د هغه ریاستي پهلوان چې ځان د بریک به تاول موقع به داسې داسې کولې د هغې پرویز مشرف مقابله یې وکړه
दागद रियासती जुल्म मुकाबले उकड़ा द नवाज शरीफ द रियासती जुल्म मुकाबले उकड़ा द सरदारी द जुल्म मुकाबले उकड़ा और पसे द खबीस इमरान द जुल्म मुकाबले उकड़ा द टोल चिशात और पसे तपसे सूबू द आगे रियासती जुल्म मुकाबले उकड़ा मौत आते खोदल कि सरफ इमाम हुसैन फजीलत बयानवल नबी द खादिम हुसैन कार दादे कि संग इमाम हुसैन द यजीदियत मुकाबला खड़े हुआ